بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر محمد نثار دی. زه په رضوان میډیکل سنټر کې کم چې په رینګ روډ باندې واقع دی الته میډیکل سپیشلیست او ډایبټالوجیست کار کوم. څنګه چې تاسو معلومه ده منګه د عوامو د اگاهی د ویډیو یو سلسله شروع کړې ده. نو نن چې کوم ټاپک دی نو هغه ډیر اهم ټاپک دی ځکه چې په ډیلی بیس باندې ډیر زیات مریضان داسې قسم راځي چې هغه د معدې د زخم شکاري یا هغه ته اریټیبل باول سینډروم یا فنکشنل ډیسپیپسیا وتا هغه د ډیر ټیم نه په خپل باندې د معدې ګولۍ استعمالي کوم ته چې پی پی آی منغو وایو په میډیسن په لینګویج کې په زبان کې. نو د دې میډیسن کار چې کوم دی نو دا د بیماری علاج نه دی. دا چې کوم د معده کې چې کوم تیزابیت جوړیږي نو هغه کم کی. نو دا هغه تیزابیت د کمیدو سره زمونږ په جسم کې د مختلف وټامینزو کمی راځي هغه نه جذب کیږي او د دې نه علاوه چې کوم نور چې کوم مینرالز دي او کوم نور کوم اهم سيزونه دي نو دغه شانتي دغه کمی راځي. په هغه کې به زه دا وایم چې وټامین بی 12 چې کوم دی نو د هغه کمی راځي. دغه شانتي میګنیشیم کیلشیم او آیرن چې کوم دی نو دا نه جذب کیږي ځکه چې د داسي کم سيزونو ذکر چې ما وکړو د دې لپاره د تیزابیت ډیر زیات اهم دی لازمی دی ځکه چې د تیزابیت او د ایچ سی ال نه علاوه بغیر دا نه جذب کیږي زمونږ جسم ته. نو کم سيزونو چې ما ذکر وکړو د دې د وجې نه بیا په جسم کې میګالوبلاستیک انیمیا وته وي هغه شکار شي مریضان او دغه شانتي کیلشیم میګنیشیم چې کوم دی نو هغه په جسم کې کم شي دغه د وجینا آستیوپوروسیس راځي هغه سره اډوکی چې کوم دی کمزوري کیږي او د دې نه علاوه چې دی نو بیا د سوشي چې کله معمولی زخم راشي معمولی یو انسان راوغورځيږي دغه اډوکی ماتيږي. دغه شانتي آیرن کمی راځي ځکه چې آیرن زمونږه د اینی یو اهم جز دی. دغه شانتي دا کم سيزونه چې ما ذکر کړو نو خاص کر وټامین بی 12 دغه سره په جسم کې مختلف دردونه یې دغه شانتي تکاوت مخصوصي مریض او زمونږه تلی چې کم دي نو دا هم سوځي زخمونه راځي په خوله کې زخمونه راځي. دغه شانتي نور بیماریان هم د دې سره راځي ځکه چې تیزابیت زمونږ په جسم کې کم شي نو هغه سيزونه بیا د کوم ذکر چې ما وکړو هغه نه جذب کیږي. پیغام دا دی د دې ویډیو چې تاسو مهرباني کوئ چې کوم علامات راځي نو د دې لپاره تاسو د مستند ډاکټر سره معاینه کوئ او په هغه د هغه په اصول باندې کوم مشوره چې تاسو درکې په هغه باندې عمل کوئ. شکریہ.